من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسع على عياله في نفقته يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته أو كما قال. حضرت ابراہیم علیہ السلام متعلق خبر میں شروع کړې وه. میانس کې پکې د عاشورې ورځ ده. دواړه خبرې به تقریبا یو ځای درته بیان کړم. حضرت ابراهیم علیہ السلام د خدای کور جوړ کړ او بیت الله جوړ کړ. د هغې دپاره یو سوال کړی او دا ډېر ضروري سوال دی. هغه دا و چې رب اجعل هذا البلد آمنا. خدای دا بیت الله چې په کوم ښار کې دی کوم علاقه کې دی خدای دا د امن علاقه وګرځوه. امن او سکون چې نی نو که پیسه او دولت ډېره مې د انسان جون خپی او خوشحاله نی. دا قانون دی. اوس هم چې یو سړی ډېر دولت وي ورسره او ډېره پیسه وي ورسره او کارخانې م وي او مال دولت هم وي خو چې د ده سر ته خطره وي د ده بچو ته خطره وي د ده ښځې ته لور ته خطره وي د ده مال ته خطره وي دی ډېر پریشانه وي. امن که یو انسان پیسه لګي او دولت لګمي او غریبی مو خو چې دی ماسخوتن او په نیمه شپه د کور نه وځي او په نیمه شپه راځي او بېغمه ژوندی وي. که د ده کور کې دروازه م ني بېغمه ودي او که د شپې په کور کې ودم شي نو دا سوچ فکر نی چې په ما څوک راځي او چا سره دشمني مې ده د دې نه لوی نعمت بل نشته دی. هغه دعا د ابراهیم علیه السلام الله قبوله کړې ده. رب اجعل هذا البلد آمنا. خدای زما دا ښار د امن ګهواره که خدای چې دی کې امني. د لرې ځای نه به خلک د بیت الله له راځي عبادت له به راځي طواف له به راځي عمرې له به راځي حج له به راځي نو چې دوی ته دلته امني شوکې ني ډاکي ني او دلته ژوند مزېداري. او الله پاک بیا په قرآن شریف کې یو صورت نازل کړی لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فلیعبدوا رب هذا البیت. الله په قریشو احسان کوي چې تاسو ژمي کې ګرم وطن ته ځئ او په ګرمۍ کې یخ علاقې ته ځئ. تاسو ته الله دا تلل اسان کړي دي. د دې صورت مفهوم درته معنا نه کوم. فلیعبدوا رب هذا البیت. د هغې بیت الله چې ابراهیم علیه السلام کومه دعا کړې د هغې دپاره بیا څه وایي یو دا چې هذا البلد رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني ان نعبد الاصنام. خدای ما زما بچی د شرک نه وساته. خپله خو الحمدلله پیغمبر دی. پیغمبر خو ډېر پاکي ماشوموالي نه الله وایي چې ابراهیم علیه السلام متعلق چې
ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وكنا به عالمین چې ماشوموالي کې دله مونږ نیکی هدایت او ایمانداری او رشد ورکړو مونږ ته پته لیکن بیا مو چې الله ما مساتا په دې وخت چې دا زکم د الله د یووالي تعلیم ورکوم عبادت کوم چې دا مې جاری وي تر مرګه پورې او زما بچیم د بوتانو د شرک د عبادت نه وساتا نو الله دلته وی فلیعبدوا رب هذا البيت د دې بیت الله د رب عبادت وکړي د بل چا مه کوئ ابراهیم علیہ السلام دا دعا کړې ده او د هر پیغمبر تعلیم دا دی چې د الله وحدانیت او د هغې به موږ پاسداري کوو شرک نه به ځان ساتو الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ابراهیم علیہ السلام دعا کړې وه ورزقهم من الثمرات چې خدای بچو له رزقي ورکړه د میوو په شکل کې نو الله دلته وی اطعمهم تاسو خدای د لوږې نه بچ کړی الله ډوډۍ درکړې ده او هغه وی چې رب اجعل هذا البلد آمنا خدای دا ښار د امن کې نو وی آمنهم من خوف تاسو الله په امن کړی دا دوه دعاګانې ډېرې کړي دا قبولې دي ابراهیم علیہ السلام ته الله پاک چې څه ورکړي په پیغمبرانو کې ډېر جلیل القدر پیغمبر دی هر وخت د الله سره نسبت دی یو موقع کې رب العالمین ته درخواست کوي دغه مکه مکرمه چې کوم کې بیا د سکونت دی دوه ځایونو کې به اوسېده هم په شام کې هم په مکه مکرمه کې دلته یو بچی د اسماعیل علیه السلام هلته بل بچی د اسحاق علیه السلام هغه هم خدای د امن ځای او دا هم الله د امن ځای جوړ کړی امن د مارونو په کور کې چې امن ني کور تبی کلی کې چې امن ني کلی تبی وطن کې چې امن ني وطن تبی او دا نن د محرم خبره چې نن ټوله دنیا کې په دې جمعه به نن د محرم او د عاشورې بیان کېږي دا هم حضرت حسین رضی الله تعالی عنه هغه سره ظلم وشو کنه زیاتې وشو امن نو امن یې ورنه کوته هغه ته امن میلو نشو د کوفیې خلکو وغوښته چې تراشه خو هم دغې د کوفې خلکو غداري وکړه هغې امن ورنه که بیا دله او هغه چې دا څه کړي دي حضرت حسین او دا کم شهادت هغه ورکړی د ټول خاندان نبوت دپاره دا د څه دپاره یې کړي دي دا د هغه خلافت دپاره چې کم د رسول الله صلی الله علیه وسلم کم خلافت و هغې کې امن و هغې کې سکون و هغې کې اطمینان و دا ده چې څه کړي دغې دپاره یې کړي دې دپاره یې نه دي کړی چې زه بادشاه شم دې دپاره یې نه دي کړی چې ما ته نوکري میلو شي دې دپاره یې نه دي کړی چې ما له جایداد راشي دې دپاره یې نه دي کړی چې زما د عزت وشي خود د رسول الله مبارک په دعا باندې د عزتمندو عزتمند او د عزتمندو سردار هغه خلافت چې کم د رسول الله مبارک په زمانه کې هغه خلافت چې کم د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې هغه خلافت چې کم د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې هغه خلافت چې کم د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې او د حضرت عثمان په آخري دور کې نقصان ورسید بدامني رالو حضرت عثمان شهید شو هغه دغه شی غوښته چې دغه خلافت راشي چې د مشرق نه مغربه پورې مسلمان په امني د مشرق نه مغربه پورې بیت الله په امني لارې په امني او په اطمیناني او د مشرق نه تر مغربه پورې مسلمان یو موټی وي او د مشرق نه تر مغربه پورې مسلمان د الله او د رسول تابعدارۍ کې روان دی لا هغه سر ورکړی او قرباني ورکړی لیکن زما وروڼو چې کومه دعا ابراهیم علیه السلام کړې ده قرآن کې صورت قریش کې چې الله کړې ده د رسول الله مبارک دا هغه خلق چې ځان د پیغمبر د امتیان ګڼي او ځان مسلمان ګڼي هغې هغه امن تباه کو په داسې طریقې تباه کو چې د نبوت د خاندان ګلان
او یا دوه یا ماشومان زنانه واړه لوی غونډې داسې کړل چې چټني کړل بربادې کړل زه سوچ کوم کله کله زما ذهن دلته کار پرېږدي خلک وایي پلان کې دی کې عالم شهید شو چې عمل کړ پلان کې دی کې عالم شهید شو چې عمل کړ پلان کې سپینګیري چې عمل کړ نو زه هم چې دې سپینګیري له لاسه چاولې و سینګ ورته ده له ګوتې سینګ ورتلې بیا له کې سوچ راشي هم حضرت عثمان له د چا لاس سینګ ورته په کور کې دننه محاصره کړې دي اوبې پې بندې کړې دي په بیت مسجد نبوي کې منځ پې بند کړی دی او یقین کوئ په دیوال راښکاره شو او باغیان ته ګیر چاپېره تو دي هغه خلک چې د مدینې امن یې تباه کاو هغه خلک چې د حضرت عثمان رضی الله عنه شهید کی چې مکمل بدامني راشي او ته په دیوال راښکاره شو ورته څه وایي وی تاسو ته پته ده چې د جومات په خلکو تنګو نو رسول الله مبارک او فرمایل چې څوک به د جومات له ځای والي چې چا واغې چې زه وله جنت خوشخبري ورکوم وی ما خپل ذاتی پیسو باندې مسجد نبوي جومات له ځای واغې جومات مې فراخه کو وی افسوس وی دا منې که نه هغې ټولو باغیانو وی چې قتل ته ګیر چاپېره ناستو وی او منو نو ظالمانو نن تاسو هغه جومات کې ما مانځه ته نه پرېږدئ او بیا ورته څه وایي بیا ورته وایي وی تاسو ته پته وه چې په مدینه منوره کې خوږې اوبه کمې وي نو یو کویو د یهودي په خلکو به اوبه خرڅولې چې کله به یې خوښه وه خلکو له به ورکولې چې به یې نه وه خوښه نه به ورکولې نو رسول الله مبارک وفرمایل وی څوک به دا کوی والي خو ځان له نه مسلمانانو له به یې والي خپله به هم ترې بورقه راوباسې مسلمانان هم نو چې چا دا واغې زه وله جنت خوشخبري ورکوم نو زه لاړم ما په خپلو ذاتي پیسو هغه کوی واغې د یهودي نه او مسلمانانو ته مې وقف کو دا منې که نه هغې وی او دا منو وی نن د هغې کوی اوبه تاسو په ما بندې کړي د سمندر دریاب ترخې اوبه څکم زما رڼو ام شهید شو هغه شهادت سره بدامني راله نو زه یم چې کومې ګوتې د حضرت عثمان رضی الله عنه باندې په توره غزار کوي کم لاسونه خو ظلم شو کنه او بیا په قرآن شریف ته باندې کم قرآن شریف ته چې ناست دی هغه د هغې تلاوت کوي او په توره پې غزار کوي او د هغه د ګوتو بندونه د هغه قرآن شریف د پاسه غورځېږي وینې په قرآن شریف د پاسه غورځېږي دا به هم د دنیا څوک درندګان به وو ظالمان څومره ظلم وشو هغې نه پس د دغې شهادت د عثمان نه پس عالم اسلام ته چې کوم تاوان ورسید او د صحابه شیرازه چې کومه تباه شوه او د حضرت علي او حضرت معاویه رضی الله تعالی عنهما منځ کې چې کوم جنجال جوړ شو او د دنیا خلق پکې شهیدان شو بنیاد یې دغه دی هغه لاس هغې له ورغله حضرت عثمان له کوم حضرت عثمان چې رسول الله مبارک په یو موقع فرمایل په یو موقع باندې چې حضرت ابو بکر راننوت او رسول الله مبارک هغسې ډډه والې وه بیا حضرت عمر راننوت او هغې هم هغسې ډډه والې وه او چې حضرت عثمان رضی الله عنه راغی نو پیغمبر علیه السلام مبارک نیغ کېناست او په دې خپو یا څادر لاندې خور کو حضرت عمر خو رضی الله عنه جذباتي وی د الله رسول ابو بکر راغی هېڅ توجه دې ورنه کړه عمر راغی زه رالم هېڅ توجه دې رانه کړه او چې عثمان راغی نو هغه ته ګوره نیغ کېناستې او پس خپو مبارک و صادر دیم خور که رسول الله مبارک څه فرمایي وی ای عمره هغه چا نه ولې حیا ونه کم چې چا نه د الله فرشتې حیا کوي یو ځل نه څو ځلې د جنت خوشخبري ورکړې ده یو ځل نه او د شهادت خوشخبري م ورکړې ده شهید شو او بیا دویم په کائناتو کې په د دنیا په کائناتو کې عظیم ظلم چې کوم شوی دی چې دویم چې د اسمان او ځمکه که جړل نو دوی به جړلي هغه د حضرت عثمان رضی الله عنه شهادت شوی او بیا څومره ظلم شهادت نه پس سر یې ترې پرېږدم او سر یې یوړ عبیدالله ابن زیاد له ظالم له چې کوم د کوفې گورنر دی هغه له سر یې یوړ او کاسه کې ورته سر پیش که داسې الله دا کمې ګوتې چې د رسول الله مبارک نوسې له ورځي کم نوسې
حضور پاک مبارک چې په مانزه پروتو دا دواړه برال په ملا به ورسواره شو رسول الله مبارک به هغه پورې د سجدې نه سر نو چتو چې دا به کوشوي نو پرې د ماشومان دي چې دا خوږ نشي دا خپه نشي داسې بچي او یو ځل په منبر باندې حضور پاک مبارک داسې تقریر کوي او دا دواړه ماشومان رامنډې وای حضرت حسن او حضرت حسین او تندکونه خوري یقینو که رسول الله مبارک ټینګ نشو ورکوشو تقریر بند کا خطبه بند کړ ورکوس شو یوې مروچات کا غیږ کې بلم یوې پدا یو رون کې خو او بلې پدا بل رون باندې کې خو او مسکې شو سوی وی الله رښتیا وی چې انما اموالکم واولادکم فتنه تاسو مال او تاسو بچی دا غټه ازمایش دی ګوره دا دواړه مې ولیدل چې تندکونه خوړل نو ټینګ نشم ارسه مې بند کړل روچت مې کړل او په دا خپو یې کېنول او بیا رسول الله مبارک سو فرمایل الله اکبر پیغمبر علیہ السلام بیا دغه وخت کې دعا کړې ده یا الله زما دې دواړو بچو سره چې څوک مینه کوي ته ورسره مینه وکړه خدای زما دې دواړو بچو سره چې څوک مینه کوي مینه وکړه او چې زما دې دواړو بچو سره څوک بغض کوي خدای ته ورسره بغض کا بربادې کا څونه دعا یې ورته کړې رسول الله مبارک حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائی یو ځل رسول الله مبارک حضرت حسین په وګه حضرت حسن په وګه کړو حسین یو صحابي وی یا غلام اے لکا نعم المرکب ورکبتا وی پڑیره بهترین سورلې د پاسه سورې سورلې دې څوک د رسول الله مبارک په کومه سورلې باندې سورې شاه سوار په چا سورې په کومه سورلې په رسول الله مبارک مسکی شو وی نعم الراکب هوا وی مرکب چې سورلې دا هم ډیره مزیدار ده خو شاه سوار هم ډیر مزیدار دی څومره مینا او حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه فرمای وی ما خامنځ وکړ رسول الله مبارک نو د مانځنه پسې ډیر اوږد د نفلونو وکړل تیار شو کور ته روان شو زور پسې روان شو چا سره خبرې کولې دې کې ما ته شاته وکتل څوک یې مې حذیفه د الله رسوله تا خو چا سره خبرې کولې تا واورېدې ما خو واورېدې ما څوک ونه لیدل وی دا جبریل علیه السلام راغلی هغه سره مې خبرې کولې او ما ته څه وی ما ته د رب سلام راورسو لومبې ما ته د خپل رب سلام راورسو او بیا راته وی چې خوشاله شه زیر قبول کا الله فرمایي چې فاطمه سیدة نساء الجنه فاطمه به د جنت د ښځو سردارای او الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه او حسن او حسین به د جنت د ځوانانو سرداران وي جنت کې خو باز علماء آدم وي جنت کې خو هر انسان ځوان دی ته بوډا نشته د ټولو سرداران شو او بعض وینه دنیا کې چې کم کسان په ځوانۍ کې مړه دي نو د هغې خلکو سرداران به حضرت حسن او حضرت حسین څومره لوی خلک حضرت عایشه صدیقه فرمایي وی حضور پاک مبارک یو ځل ماته فرمایي چې عایشه ورشه مال خپل بچی راواله نو حضرت حسن او حسین مې ورته راوستل او کله به اوچت کړل نو کان یشمهما نو رسول الله مبارک به بویول به لیکن زمارونو هغه خشته وجودونو لا ښکلي وجودونو لا هم د باز ظالمانو لاسونه ور ورسېدل عبیدالله ابن زیاد ته په کاسه کې سر ایښودی دی په کاسه کې او هغه سره یو چوکه ده دا پوزه ورته داسې وایي ځکه خلکو به حضرت حسین ډېر ښکلی دی خشته دی پوزه یې وله داسې وایي داسې حسن دی داسې طنز یې کو حضرت انس وایي ما چې لرې که دا چوکه د خدای ظالمه لرې که ته چې کمې شونډې وهې په دا چوکه زما د قسم د الله په ذاتي ما دا شونډې لیدلې چې رسول الله مبارک ښکل کړي دي په لسم محرم د کائناتو لوی بدامني او لوی ظلم چې شوی دی خاندان نبوت ته تیلې ورته کړی دی دیم وایي
زم مسلمان ځان ته وایي چې زه مسلمان یم. ته مسلمان یې، ته به د قیامت پر د رسول الله مبارک سره سترګې څنګه لګې؟ ته ځان ته څنګه مسلمان وې؟ ستا دغه ماشومانو بچو له او د نبوت زنانو له د حیا او د پردې لاس څنګه ورته؟ د هغې د قتل و قتال اړر څنګه کې؟ هغه سزا عبیدالله ابن زیاد له خدای ورکړه، مشکات کې راځي. په هغه خدای نور مسلط کړل، سرونه یې داسې ټوکړي ټوکړي کړل او د دمشق په جامع مسجد کې دا سرونه پراته، یو پکې دا عبیدالله ابن زیاد و د ظالم د یزید گورنر. راوي وایي چې زه ورغلم جومات ته، خلک وایي جاءت راله راله غوبلو. نو چې دا څه یادوي چې څه رالل؟ وایي چې ورغلم نو یو مار و مار حیه ورته وایي په عربۍ کې، او دا راله د عبیدالله ابن زیاد په دې سپیمو کې ورننوته او غیبه به شوه، او بیا به راووته لا بړه. وی بیا به راله په دې سرونو کې به دا مار ګرځېده او بیا به د دې عبیدالله ابن زیاد په دې سپیمو کې وردننه شو، غیبه به شوه. خلکو به چغې کړه جاءت، دا دې راله راله راله. وی ما یو ځل نه څو ځله ولیدله چې دا ماره به راتله او د دې سپیمو کې به ننوتېدله، واپس به ترې وته. بدل خدای نه پرېږدي، ظلم خدای نه پرېږدي چې چا ظلم وکړو. دا مه وایه چې ما نن وکړه، دا نن تا ظلم وکړو، تا به خدای پرېږدي. چا هم چې ظلمونه کړي دي هغه خدای پرېښه نه دي، هغه خدای تباه کړي دي. چا چې د مسلمان امن تباه کړی دی، امن او بدامني خوره کړې ده، هغه خدای تباه کړی دی، خدای غرق کړی دی. خو ظالم له خدای وخت ورکوي. خو زما وروڼو یوه خبره زه ستاسو مخکې کوم. دا لوی حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي، مشکات شریف کې روایت دی، وی رسول الله مبارک مې په خوب کې ولیده، وی ډېر زیات سر مبارک یې ببر دی او خاورې دوړې پیلوتې دي او ډېر زیات پریشانه دی. وی میں چې د الله رسول څنګه پریشان ہے؟ په ټولو بیبیانو کې اخیري چې وفات شوی دی دا وفات شوی دی. د الله رسول ولې دونه پریشان ہے؟ څه چل شوی دی؟ وی شهدت قتل الحسین آنفا، وی اوس د حسین قتل نه رالم، هغې ته حاضر وم، دی پریشان. او یو بله عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي، وی ما رسول الله مبارک په خوب کې ولیده، لاس کې شیشه وه او پکې څه شی پروت و، وینه وه پکې. ما وی د الله رسوله دا څه دي؟ دا لاس کې دي څه ډېر زیات پریشانه دی. وی بچې د حسین وینه ده په دا شیشه کې ما سره. دا دواړه هغه ورځې وې چې په کربلا کې حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی دی او دا پیغمبر مبارک پیشنګویي ورکړې وه. احادیثو صحیحو کې ثابته ده چې رسول الله مبارک دا پیشنګویي ورکړې وي داسې به کېږي. جړلې یو مقام کې وي داسې به زما بعضې خلک وي زما دا بچې به وجلې، ظلم به کوي. 10 تاریخ باندې په کربلا کې دا ظلم شوی، د کائناتو لوی ظلم، د حضرت عثمان رضی الله عنه شهادت. یوازې دا نه، حضرت عثمان هم شهید شوی دی، حضرت عمر هم شهید شوی دی، هغه سره هم ظلم شوی دی، حضرت حسن هم شهید شوی دی، هغه سره هم ظلم شوی دی، حضرت علی په کوفه کې شهید شوی دی، هغه سره هم ظلم شوی دی. دا ټول د یهودیانو سازش و. د هغې کوشش ده چې د مسلمانانو دا غونډ او د اجتماعیت او د طاقت ختم شي او دا ټوکړې ټوکړې شي. زما وروڼو عاشورې ورځ بعضې خلک دې ورځ ته سپېره وایي، دا ګورې غلطه خبره ده. د جمعې په ورځ چې څوک شهید شي هغه سړی بختور وي که جمعه سپېره وي؟ سړی بختور. عرفې په ورځ چې څوک شهید شو چا په چا ظلم وکړه نو ته به څه وایې چې دا ورځ سپېره وه او که به چې دا سړی بختور و، سړی بختور. نو د عاشورې په ورځ چې دوی شهیدان شو نو دا ورځ بختوره وه او دوی هم بختور وو چې شهادت وله خدای پاک په یو عظیم الشان ورځ باندې ورکړ. په دې ورځ 10 پیغمبرانو ته خدای پاک خوشحالي ورکړي او دا ورځ به رسول الله مبارک روژه نیوله. د رمضان روژې چې نوې فرض بیا به یې دا روژه نیوله او چې بیا کله مدینې منورې ته رسول الله مبارک هجرت وکړ نو په مدینه منوره کې بیا یهودیانو به دا ورځ روژه نیوله. نو هغې نه یې تپوس وکړه تاسو دا روژه ولې نیسئ؟ وی دا موسی علیه السلام په دې ورځ روژه نیولې ده. وی الله پاک په دې ورځ موسی علیه السلام د فرعون نه او د هغه د ملګرو نه بچ کړ او د هغه دشمن د موسی علیه السلام په مخ کې بحر قلزم کې غرق کړ. نو موږ د هغې د شکرې د وجې دا روژې نیسو. رسول الله مبارک وی وفرمایل نحنو احق بموسی منکم،
زمونږ خو زیات حق دی چې د موسی علیه السلام تابعداري وکړو. نو صحابه ورته وایي چې مخکې څنګه نیوله هم اقصې روژه جاري وساتئ. او چې کله وفات کېده نو په هغه کال یې وفرمایل لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسعه، که آینده کال ته پاتې شم زه به نهمه ورځ روژه م ورسره نیسم. د دې وجې نه زموږ علما لیکي چې که یوازې لسمه څوک نیسي نو دا مکروهه ده. محققین فقها دقسې لیکي نو نهمه لسمه دواړه ورځ روژه. نو د عاشورې دروازې سبا نهمه ده او د اتوار اوس په لسمه ده. نو انشاءالله تاسو ټول ملګري چې څومره یې دا 2 ورځې روژې ونیسئ. ښه دومره روژې رسول الله مبارک فرمایي د عاشورې دروازې روژه د یو کال د ګناهونو کفاره ده. یو کال ګناهونه سره خدای پاک ختموي. او پیغمبر علیه السلام مبارک په خپل ژوند کې دا روژه نه ده پرېښې، خو اخ د وفات په کال یې ورسره نهمه یاده کړې ده. نو 2 ورځې به نیسئ. ښه سبا مو نیسئ انشاءالله مولزید او د اتوار پر ورځ باندې مو نیسئ. په خپله مو نیسئ. زنانو ته م یاد کړئ چې زنانه هم دا روژه ونیسي نو الله به تاسو له مجر درکړي هغوی له. نو یو خدا ده. دویم یو حدیث دی دلته هغه داسې دی، ما هغه حدیث مخکې درته هم لسته. من وصى على عیاله فی نفقته یوم عاشورا وصى الله علیه سایر سنته. مشکات شریف کې شته چې چا په خپل بال بچ د عاشورې په ورځ باندې فراخه روزي ورکړه، فراخه روزي، نو هغه له باندې به الله پاک ټول کال فراخي راولي. دا حدیث دی. زمونږ طالبان او عالمان پې پوهېږي، تاسو عوام پې نه پوهېږئ. د دې په دې سندونو کې لږه کمزورتیا ده، لیکن علامه قسطلاني چې کوم د بخاري شارح دی هغه وایي اسانید متعدد دي، ګڼ دي، هغې سره قوت پیدا کېږي. او تفسیر دور منصور باندې حواله در کومه هغې کې د دې یو صحیح سند هم ذکر کړی دی. نو زما رونو رسول الله مبارک فرمایي چې د عاشورې په ورځ خپل بال بچ له چا فراخه روزي ورکړه الله به ټول کال په د فراخي راولي. نو د دې حدیث راوي دی حضرت سفیان رضی الله عنه. نو هغه وایي چې ما پې تجربه کړې ده. په حدیث څوک تجربه نه کوي، خو ما به هره عاشورې پر ورځ خپلو بچو له فراخه روزي ورکوله. نو زه خدای پاک مالدار کړم، زما روزي خدای پاک فراخه کړه. نو تاسو ته خو به قصه اسانه انشاءالله. ګمان داره چې د پرج غوښې به لا نه خلاصې د قربانۍ هغه اب هم سنبال کړي اب پرتی وي که خیر انشاءالله. او نو دا خپله بال بچلا، خپل مور پلارلا، رونو خویندولا، خپل امسایګانی در سره، چا سره خپل نوکرانی، نو د عاشورې په ورځ باندې ښه خوراک ولا ورکې. وسعه لفظ راغلی، وسعت فراخي ته وایي. فراخه روزي ورکې، لږه نه چې څومره خوري هغه م راوله ورکه. نو دی نه ضمنا دا معلوموي چې ښکلی او ښه خوراک، ځکه زیات خوراک چې بنده خوري نو ښه خوراک خوري، بیکاره خوراک څوک زیات نه خوري. نو لسمه ورځ باندې د غرمې هم ورکولی شي که چېرته ماشومانو د چا روژه نه وه یا په خپله نه وه، او ماښام هم که چا روژه وه نو ماښام د ښه فراخه روزي وخوري، پېشمنۍ د ښه په فراخه روزۍ باندې وکړي. دا 2 څیزونه دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه. یو د خالي اتوار روژه د عاشورې او د نهمې، او یو د اتوار پر ورځ د عاشورې پر ورځ باندې خپل بال بچلا د کور خاوندانو له فراخه اعلی روزي ورکول. دا 2 سنتونه دي. بس زمونږ په وطن کې بعضې خلک په دې ورځ قبرونو لځي، دا په شریعت کې نشته. څوک په دې ورځ قبرونو لځي اوبه پیړئ، دا په شریعت کې نشته. څوک ځي قبرونو له او په قبرونو د پاسه مسور اچوي او دال اچوي، دا په شریعت کې بدعات دي. دا ټول د دې نه ځان ساتئ. څوک ځي قبرونو له قبرونه جوړئ، دا هم په شریعت کې نشته. او څوک په قبرونو اوبه اچوي، یاره وایي حسن حسین دواړه لا خلک یادوي، وایي په دې ورځ تګي مړه دي نو موږ به په دې قبر اوبه واچو. عجیبه دا د هغې په کربلا کې حضرت حسن هم نه حضرت حسین شهید شوي دي په کربلا کې. نو ته اوبه دلته اړی ورسي باغ ته د دې په ځای یو بوتل اوبه چا وتږي له ورکه، د دې په ځای یو بوتل شربت والا او چې ته غریبانانو له ورکه، او ثواب حضرت حسین ته وبخه، ثواب حضرت حسن ته وبخه، ثواب د خاندان هغه ګلونو ته وبخه، خیرات وکړه او ثواب هغې ته وبخه. د وفات نه پس به رسول الله مبارک خوشحاله شي. چې څوک د دواړو نصوص سره مینه کوي، وفات نه پس به رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه خوشحاله شي. نو دغه 2 سنته دي چې ما درته ذکر کړل. بهر کیف خبره مې دې پورې کوله د حضرت ابراهیم علیه السلام، خو امن
پکې میانس کې راغی او د دې عاشورې دروازې خبره مې وکړله. موږ هم د خدای نه دا سوال کوو چې الله چې څومره مسلمانان دي الله ټول په امن و امان کې وساتي. څومره چې دي چې څومره ظلم کلم شوی دی او بدامني خوره شوې ده نو مسلمانان تباه شوي دي. دا د مسلمانانو دا ملکونه چې تاسو ټوکړي ټوکړي نن وینئ د کافرانو یهودیانو سازشونو د لاس ښکلی حکومت او د امریکا او د هغه دا پیټوګان پکې درادن نشي او هغوی پکې چل ولو کي او انتشار راولي او امن ختم شي او بدامني پکې راشي. تاسو عراق ته وګورئ څومره ښکلي حکومت و هغې دړې وړک اوسه پورې پکې اور بلیږي. شام ته وګورئ ښکلي حکومت و اوسه پورې اور بلیږي او د مسلمانانو ماشومان او بچي پکې حلالیږي. یمن ته وګورئ ښه مدیدار حکومت او تباه و برباد یې اوسه پورې پکې اور بلیږي. فلسطین ته وګورئ کشمیر ته وګورئ زمونږ په دې ګاونډ کې هلکه کشمیریان دي او مسلمانان دي او ځان له خپل ملک غواړي نو ظالمه مودي ولې ظلم ورسره کوي؟ اوس هندوان خو نه دي که نه مسلمانان دي چې هغه مسلمانان دي خپل وطن دي خپل علاقه ده او ځان له یو خپل ملک غواړي خپل ریاست غواړي چې موږ دې ځان له یو او په موږ دې د هندو تسلط نه نو دا د هندوانو مسلمانانو دا ملک د کافرو نه آزاد کړ نو که هغه ازادي غواړي ځان له نو څه جرمې دی؟ نو څونه موده شوه د څو میاشتو نه په هغې کرفي لګولې ده او ظلمونه پکې شروع دي او د ماشومانو او د ښځو حیا او بېعزتي پکې روانه ده. که خدای پاک زه خو ما نه خو وړنه خیري وځي دا مودي دا ظالمان هندوان چې مسلمانانو سره کم ظلم کوي خدای دې تباه و برباد کړي. زمونږ په دې ګاونډ کې افغانستان ته نه ګوري خشته ښکلی ملک وروس راغی او په منځ کې پکې اټیک وکړو او ظلم یې جوماتونو مسلمانانو تبه یې وکړله اوسه پورې لګیا دي. بیا ښه مدیدار ښکلي حکومت و صفا او د هغې د پاسه هغه امن و امان تباه شو اسلام او مسلماني غرقه شوه. اوس مونږ اوس هم د خدای نه دا سوال کوو چې کم دا تاسو هم سوال کوئ چې د امریکې او کم دا طالبانو په منځ کې کم مذاکرات روان دي چې دا خدای کامیاب کړي او باقي خدای پاک د افغانستان خاوره د مسلمان د وینې د تویدو نه په حفاظت او په امان کې وساتي او زمونږ دا وطن دی خدای پاک په خپل حفاظت او په امان کې وساتي. بهر کې د حضرت ابراهیم علیه السلام یو وړه غوندې خبره درته کوم. ابراهیم علیه السلام یو ځل د الله نه یو سوال وکړ رب ارینی کیف تحیی الموتی خدایا مونږ ته وښایې دا مړي ته څنګه جمدي کوې. عجیبه سوال دی اوس مړي څنګه جمدي کوې لږ ما ته وښایه. نو الله ورته وایي اولم تؤمن ولې ستا په دې یقین نشته ستا په یقین نشته او ای بلا ولې نه یقین ولې نشته ځکه ما خو په دې یقین دی چې تړي مړي جمدي کوې دې به کې خو زما شک نشته ولکن لیطمئن قلبي خو چې په سترګو ووینم چې زما د زړه اطمینان لږ برابر شي. زموږ د طالبان وایي درې قسمه دی یو ته علمي یقین وایي یو ته عین الیقین یو بل ته حق الیقین وایي. زه بیا درته مثال درکړم خو اوږدې خبرې دي. یو سړی وي او هغه بوتل کې شات پراتی او دته څوک وایي چې دا شات دی او خواږه دي د دې یقین چې او دا شات دی خواږه دي لیکن بیا هم لکه یو سودا راځي چې هسې نه شات نی یو سودا راځي هسې نه چا پکې څه ګډ کړي او تراخه چته نی خو دا معمولي غوندې دې ته هسې هغه سودا وایي. نو بل یو سړی راپاسي هغه شات راولي او هغه وسکي ویې لکه ډېر مزېدار شات دی او خواږه دي. ګور یقین لږ زیات شو که نه شو وختي م یقین اوس لږ زیات شو ځکه هغه وسکل. اوس چې دی په خپله راولي ویې سکي دې سره یقین نور هم مضبوط شو. اسه چې شاتو ته ګوري هم وایي خواږه دي خو چې بل یو سکي ویې لکه خواږه دي یقین نور مضبوط خو چې په خپله ګوته پکې لمده کې او خولې ته یو سیوایه مضبوط شي یقین که نور هم. دقسې د ابراهیم علیه السلام الله ته تپوس کوي کیف تحیی الموتی الله نه تپوس کوي الله مړي څنګه جمدي کوې اولم تؤمن ولې ستا په دې یقین نشته چې زه مړي جمدي کوم قال بلا الله ولې نشته زما خو شته دی. دا زمونږ طالبان وایي دا کیفه د دې دپاره نه دی چې ګنې زما د الله تعالی په قدرت کې شک دی دا دې دپاره نه دی چې زه په دې تعجب کوم چې دا به څنګه جمدي کېږي دا بس هسې زه غواړم بیان د حال غواړم چې ما ته مخامخ وښودلی شي یطمئن قلبي چې زه یو شی په سترګو بیت الله ته لاړ شم او ووینم او حج وکړم او تاسو ته یې بیانوم نو د هغې به بل شان خوند دي.
او که زه بیت الله ته نیم تللی او حج مې نه کړی او د حج قصه راته کوم هغې به بل شان خوند دی نو چې زه خلکو ته وایم چې الله پاک دا ټول مخلوق به جمدي کوي او ما په خپله نی کتلې نو د هغې جدا خوند دی او چې په خپله ووینم او خلکو ته وایم بیا به جدا خوند دی نو رب العالمین ورته فرمایل خذ اربعه من الطیر څلور مارغان راواله فصرهن الیک هغه څلور واړه مارغان ځان سره بلد کا عادت یې که ځان سره ابراهیم علیه السلام لاړ بعضې کتابونو کې دا مارغان نومونه هم لیکلي طاووس او فلانکې او فلانکې خیر څلور مارغان یې راواغېستل مارغان یې ځان سره عادت کړل بلد یې کړل لکه اوس چې څنګه څوک طوطیان ساتي ځان سره بلد کړي څوک خارو ځان سره بلد کړي څوک پیشوګان ځان سره بلد کړي څوک بل شی بل شی بل شی سپي ځان سره څوک بلد کړي هغه سړی بیا هغه خپل مالک ښه پېژني د نورو په نسبت دا څلور مارغان یې راواغېستل بیا ورته الله وفرمایل اوس داسې وکړه چې دا ذبحه کا ذبح یې کړل وی دا غوښې څلور واړه سره د بڼو سره د سرمنې او سره د کلمو قیمه کا څلور واړه یې قیمه قیمه کړل ټوکړي ټوکړي یې کړل سره د بڼو سره د کلمو سره د سرمنې او سره د وازګو مازګو هر څه سره ټوکړي ټوکړي یې کړل ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا اوس چې مخامخ څومره غرونه دي اوس به دا کار کې لږه لږه قیمه راواله او په هغې باندې کېده او سرونه ځان سره ونیسه نو هغه قیمې یې راواخېستې په یو یو غر باندې لږه لږه کېښوده ټول ګډ ګاډېره دي ټول ګډ ګاډېره او کېره او سرونه دلته ځان سره ونیسه سرونه یې ونیول ثم ادعوهن یأتینک سعیا اوس ول اواز ورکه ابراهیم علیه السلام چې ول اواز ورکه د یو ځای نه بڼې ټوکړه د بل ځای نه د بڼې ټوکړه د یو ځای نه سرمنې ټوکړه د بل ځای نه د هغه ګډې وډې قیمې نه د یو ځای نه د غوښې ټوکړه د بل ځای نه کلمې ستر دا چې څه په دې وجود کې سر نه لاندې ټولې ټوکړې زرې زرې را روانې دي هر یو خپل خپل سر له راځي څلور واره مارغان ته جوړ شو او څلورو واړو خپلې خپې وهل وزرې وهل شروع کړل او جمدي شو دا د خدای قدرت او د خدای طاقت چې شمدید الله وخو د مکې مشرکانو به دا نه منل اذا كنا ترابا وعظاما اینا لفی خلق جدید مونږ به دا خاورې ډوکې به شو بیا به جمدي کېږو الله وایي کوم ذات چې مخکې نه پیدا کړی هغه ذات په دې قادر دی چې تاسو واپس هم جمدي کړي د خدای قدرت ته مونږ سوچ نه دی کړی زمانو الله ډېر لوی د طاقت خاوند دی الله ډېر لوی د قدرت خاوند دی د بارونو چې کوم ځای کې ونښلی که نه بعضې وخت کې انسان په یو مسله کې ونښلي پریشانی ورته جوړه شي د کور جوړه شي د بچو جوړه شي د رونو جوړه شي تربورانو جوړه شي د مال جوړه شي فورا فورا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات اولي الالباب د دې لسو آیتونو تلاوت پېشمني کوئ د دې لسو آیتونو تلاوت پېشمني کوئ او الله ته وایئ چې خدای د لوی طاقت او قدرت خاوند دی زه اسم نشم کولی دا مشکلات به ته ختمې اسم نشم کولی قسم دی که مونږ اسم وکړی شو مونږ څه کولی شو مونږ خو که په خېټه دړ شو نو دونه چغې و ډاکټر ته ځان هم بیا نشو رسول زمونږ خو که په سترګه دړ شو ډاکټر ته ځان هم نشو رسول زمونږ خو که دستونه شو ټول پرتوګ هم بیا لړلي بهیا مو لاړه شي برباده مو شي انسان بسی د انسان کبر بسی او د انسان لوی او د انسان طاقت بسی طاقت د چا دی د رب العالمین دی د الله دی کوم ذات چې د خاورې نه حضرت آدم پیدا کړ دا ذات واپس ته د قبر کې د خاورو نه دا انسان نشي واپس کول کوم ذات چې د مور په ګېډه کې د یو دو دریو څاڅکو نه دا خشته انسان د مور په ګېډه کې جوړ کړ او بیا د مور د ګېډې نه په کومه طریقه دنیا ته راویسته او په دنیا کې د ګرځېدو چلې وله ورکه او لوی یې که خشته شکل مزیدار او دماغ او طاقت او ګیر او ویښته او غاښونه هر څه خدای پاک ورکړه د انسان د دې خاورې نه دا الله د دې خاورې نه واپس د انسان نشي جوړولی دا خو هغه څوک دا سوال کوي چې هغه د خدای قدرت او طاقت نه مني مونږ خو د خدای طاقت منو مونږ د الله قدرت منو زمونږ په دې ایمان دی چې مونږ پیدا کړیم الله یو مونږ به وجنیم الله او د قبر نه به پاسولم الله کوي او بیا به ځان ته ودریم مونږ رب العالمین چې په دنیا کې مو څه کړي دي د هغې به راسره حساب کتاب هم کوي دا خو د الله فیصله ده
دا د ایمان خبره ده. دې کې که څوک معمولي د ویښته ذره بر معمولي اخوا دېخوا کوي د ایمان بني دی به کافر یې بیا. دا د عقیدې سره تعلق لري. څلور واره مارغان ټیک شو، خپې لاس لقی، خپلې چغې وی، واپس جمدي شو. دغسې حضرت عزیر علیه السلام چې ته مقرره اوس وخت کم دی د هغې واقع به هم درته ذکر کوم. د حضرت عیسی علیه السلام په مړی به پروت و، قرآن وایي زه رضانه نه ویم، او په مړي باندې به الله سراخ که اواز به یې وکړه احیي الموتا باذن الله، او وی به قم باذن الله. د خدای په حکم پاسه نیغ به ودرېد، د خدای په حکم. زمارونو دا خدای ابراهیم علیه السلام د ذوالحجې په واسطه مې څه خبرې شروع کړې وې، ته لږې ډېرې پاتې وې، نو امې درته بیان کړې. خو کله مشکلات پیښ شي تاسو، کله پریشانی پیښ شي، کله داسې یو مسله کې اون خلک چې هغه د حل کېدو قابله نه ځان لا یا دوستانو له بعضې وخت دوستانه وي. تهجد وخت کې د آیتونه وایه ښه ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. په قرآن شریف کې هم ویلي، کوم صورت کې دی؟ لکه مانه خو صورت یې صورت آل عمران اخر کې د صورت آل عمران اخر کې زده کولی شي. نو دا تهجد وخت کې وایي، لږ تهجد هم کوئ او بیا الله ته لاس پورته کوئ، دې نه ښه شی بل نشته. او الله ته وایه چې الله دا ټول کائنات تا پیدا کړي، ستا ډېر لوی قدرت طاقت دی، دا چې کومه مسله کې ذهن ختم خدای زه نشم سمولی، دا به ته سمې. ته هغه کارونه کې ناشنا چې هغه بل څوک نشي کولی. اسمان ته وګوره بغیر ستنو دی جوړ ودرولی دی، اوبو ته وګوره او د کائنات د هوا او د نور او سپومې ته څومره د خدای قدرتونه وی ورسره ووایه. الله ناشنا کارونه ته کې، الله ستا طاقت دی، دا مسله زه نشم حل کولی، ته به حل کې، دا مسله راته حل چې شریعت سره مطابق یې ګورې. هسې نه چا کور ته بډې والي او چې سبا په هغه په کور ورځم او چې غلاله ورشم مسله به راته ته حل کې که خیر داسې نه. یا بشیر جان پکې دا خپل سوالونه کې ګورې، بشیر جانه ګوره دا قصه د ګډه وړه ده. داسې سوال چې ممکني د کېدو وي، نه کېدو والا هم خدای کوي، شریعت سره مطابقي، شریعت نه خلاف به نه کوي، شریعت نه خلاف بغیر الله خفه کېږي. دا څو خبرې مې عرض کړلې او بنیادي طور به که خیر انشاءالله سبا و بله روژه نیسئ که خیر انشاءالله ښه، او اتوار په ورځ باندې صدقه وکړئ، خیرات وکړئ او خپلو بچو باندې وخورئ، که بل چا له ورکوئ ورکو. دا نشته پکې په شریعت کې چې خامخا دې سړی په دغه ورځ باندې خیرات وکړي او خامخا دې وکړي، څه خامخا والي نشته. دغه د شریعت خبره ده چې خپلو بچو باندې فراخه روزي خوړه. نو که څوک مبارکه روز ده، څوک پکې خیرات او صدقه کوي، دا ثواب به د کربلا هغه شهیدانو ته وبخو. لا ښه خبره شوه، تمنه پکې نشته، خپلو مړو ته به وبخو. لا ښه خبره ده چې کم غریبانان دي په ګاونډ کې در سره او کونډې رنډې یتیمانان دي، هغې سره پکې مدد وکړي، الله به اجر درکړي. دعا وکړئ یا الله ته زموږ په حال رحم وکړي. الله دغه کم د نبوت خاندان چې چا په دغه وخت کې کوم ظلمونه کړي دوی سره، خدای ته تباه و برباد کړي او ته هلاک کړي او د هغې شهادتونه قبول کړي. خدای زموږ په ټولو مسلمانانو باندې کې امن راولي، هر ملک د مسلمان کې امن راولي، زموږ په دې خپل ښکلي ملک پاکستان کې الله امن راولي، د بدامنۍ نه وساتي الله. او چې کوم ځای مسلمانان په پریشانو کې پراته دي، خدای د پریشانو نه وساتي، د ټولو مسلمانانو حفاظت نصیب کړي او ټول مسلمانانو منځ کې اتفاق نصیب کړي. یا الله چې کوم بیماران دي روغ صحتونه ورکړي او شفا والا ورکړي. د مجلس کې څوک بیماران دي، په کورونو کې د هسپتالونو کې ټول شفا والا ورکړي. یا الله زموږ د جومات ته د ډېر لرې لرې ځای نه میلمانه پېښور یو ځای بل ځای نه راځي، خدای ته ټولو له هغه ثوابۍ نه پکې میلمانه راځي، هغه د کاټلنګ نه د یو ځای بل ځای سوات نه میلمانه راځي. خدای چې څومره میلمانه د یو ځای بل ځای نه راځي، په یو یو قدم والا اجرونه ورکړي، برکتونه ورکړي، د دنیا او د آخر برکات او خوشحالۍ نصیب یې وګرځولی کړي. او د دې محلو دا ملګري د دې چې څومره خدمت تدوی کوي، لارې ورته جارو کوي، اجرو کې وله ځای نه ورکوي ګاډو له، خدای دې لم د خیر او د برکت ژوند ورکړي، پریشانو نه وساتي. مردګانو ته دعا وکړئ، زموږ د حاجي صاحب نصرالله حاجي صاحب کور والا پرون وفات شوي، دعا وکړئ چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي.
خدای ټولو وارثانو له صبر ورکړي کومه بیماري تېره کړې د هغه ونه الله پاک د آخرت د خوشحالو ذریعه وګرځي نور څونه مردگان وفات دي الله دې ټولو بخي زمونږ ستاسو نه د خدای راضي شي مونږ د خدای د مونږ د بچو د الله حفاظت وکړي بچي دې خدای دیندار او صالحان کړي او د هر قسمه دنیا او د آخرت د فتنو آفتونو مصیبتونو نه الله په امن و امان کې وساتي برحمتک یا ارحم الراحمین